بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده او موږ خپل دې دنیا ته ګورو، خپل ملک ته دا وګورو او دغه رنګ خپل غیر چاپیر چلته وګورو. هر یو سړی محترم دا پریشان دی او هغوی ته رزق دا نه میلاویږي، هغوی ته کار روزګار دیاړي دا نه میلاویږي. دغه رنګ دومره پاورفل وظیفه ده چې کم سړی دا وظیفه کوي نو الله پاک به د انسان په روزګار کې برکت واچي. یو سړی سهار وختي د کور نه وځي او دغه رنګ پاړه کې ناست وي، تر ماښام پورې یو سکرا نشي چې دی بوځي کار له او دی خپل بچو له رزق وګټي. او چې کله مازدیګر شي ماښام چې دی به ستړی ستومانه راشي کور کې سملي. نو په دغه ټایم کې چې کله په دې مزدور باندې په دې غریب سړي څه تېرېږي، دا صرف هغه ته پته ده او د هغې نه علاوه صرف رب العالمین ته پته ده. د هغه په زړه کې چې کوم درد وي نو دا بل چا ته پته نشته دی. کله چې دوی سهار وخته کې د کور نه بار ته وځي او دوی ته واته قسمه څیزونه یاد کړه چې دا څیز راوړه، دا څیز راوړه، دا څیز راوړه، دغه سړی له لاړ شي او د سهار کې کور کې ووایي چې زه به نن مزدوري وکړم او دیاړي به وکړم او بیا به سودا راوړم. او دی لاړ شي هلته کې ورته دیاړي میلاو نه شي، دی به کور ته څه ویسي. دغه رنګ یې داسې دي چې هغوی تعلیم برابر کړي، د نوکرو په چکر کې کله یو در ته ورځي، کله بل در ته ورځي، کله کله مایوسه شي چې زموږ د تعلیم نه خو د لوبیا خرڅول دا ښه دي. کله کله مایوسه شي دې تعلیم نه څه مطلب شو، یو ځکه موږ ته جاب نه میلاویږي، نوکري نه میلاویږي. نو یاد ساته چې دا سرونه چې هغوی ډېر زیاته په دې معاشره کې وګرځېدل، هر یو دفتر ته ورغلل، زیزی ته ورغلل، دوی دیاړي نه میلاویږي، نوکریو ته نه میلاویږي، حاجت نه پوره کېږي. د هغوی لپاره ما تاسو او دغه رنګ ستاسو لپاره د پیغمبر علیه صلات وسلام یو حدیث مبارک راوړی دی او د پیغمبر علیه صلات وسلام یو درود شریف ما راوړی دی. د دې په برکت باندې به الله پاک ستاسو ټول مالي مشکلات دا ختم کړي. دغه رنګ دا وظیفه چې څومره خلکو کړې ده بالکل محترم و 100% ګارانټۍ سره کار کوي. الله به زموږ ستاسو وظیفه ګارانټۍ سره کار کوي چې کله موږ پوره اورو، د دې چې کوم شرایط وي، د دې چې کوم خصوصیت وي، په هغې ټولو باندې محترمو دا ځان پوه. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د هغې شرایط دا دي چې دا وظیفه به هغه سړی کوي چې کوم سړی 15 وخته لمونځ کوي پابندۍ سره. که 15 وخته لمونځ نشي کولی بیا دا وظیفه مه کوه. دا وظیفه به هغه سړی کوي چې کوم سړی روزانه د قرآن مجید تلاوت کوي، یو رکوع ده کوي خو روزانه ده کوي. او دغه رنګ اجازت به هغه چاته وي چې دا وظیفه مخکې نورو مسلمانانو سره شیر کړي. زما دا وس و زما دا طاقت و زما دا توفیق و چې ما سیز ریکارډ کو تاسو ته مې در ورسو. اوس تاسو دا ذمہداري ده کو تاسو خصوصي اجازت علی نور مرګرو سره محترم دا شیر کړي چې د هغوی تم دا وظایف میلاو شي، هغوی تم د دې وظیفې په برکت باندې کاروبار او روزګار محترم دا برابر شي، هغوی تم دیاړي میلاو شي، هغوی تم نوکري محترم دا میلاو شي. نو کوشش به کوئ چې په دې میشن کې ما سره ځان شریک کوئ چې څومره ما ته اجر او ثواب میلاویږي دومره تا ته په یو شعر باندې اجر او ثواب میلاویږي. نو راځئ چې وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده چې کله موږ د ماسخوتنې لمونځ وکړو او د هغې نه بعد کو کور کې دا وظیفه کوو یا دغه رنګې جومات کې کوو، بس یکسوۍ سره تنهایۍ سره د پیغمبر علیه صلات وسلام د یو درود شریف دا صرف نه صرف 1100 پیرې وایي. مخکې 3 پیرې درود شریف، بیا دا وظیفه، بیا دغه رنګې 3 پیرې درود شریف. وظیفه داسې ده اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وبارک وسلم. دا وظیفه چې کله تاسو 1100 پیرې وکړله انشاءالله العزیز ستاسو ټول امیدونه ټول خواهشات
دا به الله پاک پوره کی تاسو کو د الله پاک نه نوکری غواړئ نوکری به درکړي کو الله پاک نه کاروبار غواړئ روزګار غواړئ دیاړي غواړئ چې سم د الله پاک نه غواړئ انشاءالله د الله پاک په خزانو باندې یقین کوئ او تماشه کوئ چې الله پاک تاسو له څنګه رزق درکوي الله پاک مو خوشحاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته